قرآن کې الله فرمای فبأي آلاء ربكما تكذبان. تاسو به د خپل رب کم نعمت جټلاو کوي، کم یو نعمت ته به تاسو دروغ وای، لکم یو نعمت نه به تاسو مخ وګرځوي. ما عزت مندو قدرمندو بیا وګوره قرآن کې الله فرمای وجعل لكم سراویل تقيكم الحر وسرابيل وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم. اغازات چې تاسو د پاره د اغوستلو جامې جو وګرځولې چې تاسو له ګرمۍ نه ځان په وساتئ، او اغازات چې تاسو د پاره د اغوستلو جامې وګرځولې چې تاسو یخ نه زیات ځان په باندې وساتئ. وسرابيل تقيكم باسكم، او سه لباس داسې تاسو د پاره وګرځولو چې جنگ په وخت کې تاسو خپل حفاظت په باندې کوئ. الله اکبر. فرمای کذالک یتم نعمته علیکم. الله دک سے خپل نعمتونه پورا کوي په تاسو باندې. څومره نعمتونه تاسو درکوي لعلکم تسلمون، لپاره د دې چې تاسو د رب فرما برداری شي. بیا زناورو طرف ته لاړ شه. فرمای والانعام خلقها، زناور الله پیدا کړم. لکم فیها دفء، فرمای په دې زناورو کې ستاسو د پاره ګرم لباس ته، دفء وای ګرم لباس ته. او فرمای ومنافع، او فائدې دي، ومنها تاکلون، او د دې زناورو نه تاسو خورئ. تاسو وګورئ چیرته غوا حلاله کې یو طرف ته دا لری وي دا کلمې، او ورسره د پي چې کومې پکې پرتی وي د پيو داسې کسوړې شانتې کسوړه وي. حق حیران به پاته شي مونږ چې په یخکونو چاڼ پسې راوالو دا ورسره د غټ پیشاب سره وي، خو نه چېرته تر نن پورې چاته ذایقه ورغلی ده چې غلطه ذایقه وي، چاته محسوس کړی ده؟ نه چا تر اوسه پورې په دې کې د پیشاب سمیل محسوس کړی دی، نه چا تر اوسه پورې د زناور په پیو کې چیرته بل رنگ کتلی دی، نه چا تر اوسه پورې د زناور په پیو کې چیرته تورشه ذایقه کتلی ده، او نه چیرته بله ګندګي پکې کتلی. دا څوک دی؟ دا رب دی چې په خپلو قدرتونو سره دی حکمتونو سره ښکوي. دقسې ما عزتمندو د نر چې کوم مني وي په دې یوې قطره کې دا څه حکیمان وایي څه اطبا وایي چې 1 لاک، څوک وایي 1 لاک نه 1 کروڑ په دې کې جرثومې وي. د چې کله خوردبین ته وګورئ ته ورته وګورئ د چونجو په شان باندې داسې ټوپونه وهي، دا ټول هلکان او جنکۍ وي. په دې کې چې کوم پراته وي هغه مړه وي. نو د هر انسان د منی په یوې قطره کې 1 لاک یا 1 کروڑ ماشومانانو الله رب کریم یو نظام ایښودی دی. دا مونږ ته ښایي چې ساینس په ترقي کې دې ځي ته به رسي، خو په دې وخت کې به دا خلک بیا هم جهالت طرف ته راځي. څه به کوي؟ خاندان منصوبه بندي به کوي، بچی کام راوړی مهنګایي ده فلانا شیز دی فلانا شیز دی. او خدای بنده الله تعالی یو خپل نظام جوړ کړی دی کنه. د منی په یوې قطره کې موجوده ساینس وایي چې 1 لاک ماشومانانو پیدا کېدو طاقت وي، 1 لاک ماشومانان وي، خو الله نه 10 پیدا کوي، نه 20 پیدا کوي، نه 100 پیدا کوي، نه 1000 پیدا کوي، 1 یا 2 پیدا کوي، زیات نه زیات 15 یا 8 پیدا کوي. نو ته بیا ولې اخکې قرآن کې الله فرمایي لا تقتلوا اولادکم من خشیت املاک. د لوږې نه هر کېدو له جهته خپل ماشومانان مه قتل کوئ.